قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو پروګرام د سنو سحر کې زه خالد خان مومند یم او اوس چې کوم دی ما سره مرسلین هم دی ورسره زموږ میلمه چې کوم دی هغه را رسېدلی دی عزت الله د چا تعلق چې د بلوچستان د سرخار کویټه سره دی او څوک چې په مختلفو شعبو کې د ځوان په حیث باندې خپل کردار تر سره کوي او څنګه چې پروګرام کې مونږه په لومړنۍ برخه کې خبره کړې وه چې د نن ورځې یا د نن د دې دور ځوان څه کردار تر سره کولی شي نو دوی هم مختلف چې کوم خلک دي هغې ته تعلیم ورکړی لیډرشپ سکلز یې ورکړي دوی سره به خبرې کوو عزت الله تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې وعلیکم السلام ډېره مننه او تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو په پروګرام کې انوایټ کړو او بل تاسو د لیډرشپ سکلز حواله باندې خبره وکړو په ایجوکیشن باندې زما تعلق د کویټې بلوچستان نه دی زما 2017 کې ما یو ارګنایزیشن جوړ کړو چې راغی ایجوکیشنل ویلفیر سوسایټي چې د سم مقصد هم دا و چې ما لکه کار کول غوښتو د نوجوانانو دپاره کال 2014 کې ستاسو مایک بند اوس دغه شو که تاسو د خپل دغه وکړي زما نوم عزت الله دی زما تعلق د کویټه بلوچستان نه دی 2017 کې ما چراغ ایجوکیشنل ویلفیر سوسایټي بنیاد کېښودو نان ګورنمنټل ارګنایزیشن او د دې مقصد هم دا دی چې کوم آؤٹ ګوینګ چلډرنز دي په بلوچستان کې بیا پوره پاکستان کې که تاسو وګورئ د نایجیریا نه پس پاکستان از د سیکنډ لارجسټ کنټري پاکستان په دوم نمبر باندې غټ ملک دی چې هلته ماشومان د سکول نه بهر دي نو زما مقصد دا و چې هغه ماشومان چې هغې اسس نه لري هغې داسې سپورټ نشته یا والدین دومره اویر نه دي سایډ ایریاز کې نو په دې باندې ما کار شروع کړو الحمدلله تر اوسه پورې موږ څه 5000 پلس ماشومان سکولانو کې انرول کړي دي سکالرشپس مو ورکړي دي او د دې سره سره یوت لیډرشپ سکلز باندې موږ ډېر زیات کار کوو که تاسو وګورئ نن سبا چې کوم نوجوانان دي هغه ډرګز ایډکټ شکار دي او نور داسې نیگیټیو اکټیویټیز کې انوالو دي نو هغې صحیح رهنمایي کول او ورسره د کیریر کاونسلینګ ورسره موږ پیرنټینګ کاونسلینګ هم کوو مثال د والدین هم دا حق جوړیږي چې هغه په خپل بچو باندې مکمل نظر وساتي لکه تاسو په معاشر کې به کتلي هلکان که سکول لځي یا کالج لځي نو والدین ته اړو پته هم نه چې څه کوي او سیکنډ ټایم او پارټ ټایم څه کار دی څه کوي څه نه کوي نو دا ضروري څیزونه دي چې مونږ هغه ټیکل کوو عزت الله صاحب خالد خان صاحب کوي زه یو پوښتنه وکړم عزت الله صاحب د داسې علاقې نه د بلوچستان چونکې زمونږ یو داسې علاقه ده چې رقبې لحاظ سره خو ډېره غټه ده که نه خو یو داسې ده چې لکه بیکورډ غوندې ده نو د هغې نه راپاڅېدل او داسې خیال راتلل بیا که نه دونه خلک ټرین کول دا سوچ هم د کوم ځای نه راوړو څنګه راته راغلی ده ما خپل تعلیم ټول بار شوی دی لکه کیډټ کالج میټریک د کراچۍ نه وشو بیا پنجاب ګروپ کالج لاړم بیا رالم کے پي ته نو چونکې بلوچستان کې چې کوم تعلیمي نظام دی یا په هغه کې ته د ګورنمنټ غفلت هم ویلی شي نور ډېر غټ ایشوز دي پکې بالکل نو د هغه دغه ته چې ما وکړو چې کم ایجوکیشن سیسټم په کار وي یا کم موټیویشن په کار وي یا کم د کو کریکولر اکټیویټیز چې کېږي په نور صوبو کې په نور ځایونو کې هغه په بلوچستان کې نه نو دې دپاره بیا ما ویل چې زما خپل پلیټفارم وي هسې خو داسې ډېر ارګنایزیشنز دي خو هغوی بیا هغه کار نه کړو نو ما بیا دا شی ضروري وګڼلو چې زه ارګنایزیشن جوړ کړم او یوت موټیویشن دپاره اکټیویټیز او پروجیکټس راوړم ښه دا سفر چې کله تاسو شروع کوو نو په ذهن کې مو څه و چې لکه په دې کې خو مشکلات هم راځي څه وي او بیا د دې نن ځوان ته یا زموږ چې کوم ځوان کل نه مطلب زموږ پیغله او ځوان دواړه تلمې پیغله او زلمې دواړه دوی ته څه پیغام که ورکوي چې کله تاسو شروع کوئ نو خلک یریږي اکثر ډیرو خلکو سره ډیرې ښه آیډیاز ستاسو خپل ملګري به مي هغوی هغه کار نشي شروع کولی نو تاسو داسې څه یره وه چې یاره دا کار به زما سر ته ونه رسي یا به مشکلات وي سټارټینګ خو بالکل د ان جی او سیکټر ما ته نه آیډیا وه نه زما په سین کې دا و چې مخته به څه کېږي څه نه کېږي صحیح ما چې کله سټارټ کو بس په هغه ټایم کې لکه ته ویلی شي چې د آفس لکه اډمین هم زه وم د آفس هغه جاړو لګولو والا کس هم زه وم هر څه ما په خپله کولو نو بیا الله پاک داسې ټیم جوړ کړو زما مایند کې هم دا نه و چې یو ټیم به راځي انټرنیشنل لیول باندې به ایوارډز وي په انټرنیشنل لیول باندې به پذیرایي وي خو که کار سړی وکړي او د زړه نه کوي بیا اسانۍ نه وي او ټیک دی مشکلات راځي مشکلات لازمي دي په هر فیلډ کې وي خو دا دی چې ورسره بیا اسانۍ نه وي انشاءالله ښه عزت الله تاسو د ماشومانو د سکول خبره وکړه چې موږ 100,000 پورې تقریبا ماشومانو ته نو دوی به څنګه دې دپاره مو خاص تعلیمي مرکزونه جوړ کړه که نه موجوده چې کوم سکولونه دي سرکاري یا غیر سرکاري په دې کې مو دا انرول کړو دا پوره دا پروسس څنګه وشو بیا
نه دا چې کوم سکولان دي الریډي افغان ریفیوجیز کمیونټي سکولان دي ګورنمنت سکولان دي پرایویټ سکولان دي په دغه سکولانو کې مونږ الکوان انرول کو تقریبا 5000 پوری مونږ الکوان انرول کړي دي مختلف مرحلي کې 2017 نواله ته اوسه پوری او هغه په سکولانو کې سبقان وي لکه ډیر الکان دا رقم دي ګورنمنت سکولانو کې دغه سي یونیفارم شوز وغیرہ یو سیزم نه لکه سایډ ایریاز کې به داسې ډېری شوز و چې هغوی موږ دومره وس نه لرو چې په ګورنمنټ سکول کې انرول کړو پرایویټ سکولانو کې هم ډېر دا رقم چې ایس نه و نو موږ پرایویټ کې هم انرول کولو د هغې باقاعده موږ فیس منتلي وایز پې کوو بالکل عزت الله صاحب بل په دې کې دا هم وي که نه چې زیاتره مور پلار هغه وي د ماشومان نه بیا هغې لکه غریبانان وي که نه په هغې باندې سکار کوي ظاهري ده چې دغه ماشومان تاسو دغه ځای نه راوباسئ یو سکول ته بیا چې دی نو هغه دغه کوئ که نه نو په هغې کې خو مشکلات هم وي بل دا ده چې خلک زیاتره په دې باندې رضا کېږي هم نه که نه نو هغه والدین تاسو هغې څنګه موټیویټ کړه دې ته بالکل اصل کې چې کله د جنکو د سکول خبره کېده لکه اوس بلوچستان کې ډېر داسې فیملیز دي نو هغې به ویل چې مثال تاسو د هلکانو خبره ولې نه کوئ جنکۍ خو څه کولی هم نشي سبا نه جوب هېڅ هم نشته لکه مثال نو ما به ورته ویل هغه لکه اوس بیل ټاپک دی تاسو اویرنس دپاره یا لکه مثال ایجوکیټډ انسان ایجوکیټډ وي که هغه میل وي که هغه فیمیل وي نو په دې باندې ما هغه دی کنوینس کول په ډېر سکولانو کې داسې ترتیب د هغې د پردې سره هم ډېر داسې یری ولې سایډ ایریاز کې ډېر ایشوز وي نو په هر انګل باندې بیا لکه د سکول ټیم سره به زموږ خپل رابطې میټینګز به وو د پیرنټس به زموږ میټینګ وو نو بیا به لکه دا مرحله سره رسېده صحیح دې کې لکه بعضې دا هم وي که نه چې سکولونه په بعضو علاقو کې نه وي که نه ډېر د هغې په حکومتي کچ باندې هغې بیا تاسو خبره کوئ د هغې سره سکول وغیره دپاره بالکل اوس که د رقبې په لیاز باندې وګورئ بلوچستان لکه زه د بلوچستان خبره کوم بیخي ډېر سکولان لکه مثال شته او داسې دي هغه بوګس سکولان دي لکه هغه الریډي بس صرف او صرف سکول نوم شته او بلډینګ هم نشته بلډینګ هم ټول محدود سکول بالکل کاغذونو کې دي ډېر داسې سکولان دي چې پرسنلی زما خپل آی ویټنس دی چې زه تللی یم ویزیټ مې کړی دی چې په هغه سکولانو کې به غواګانې او وزې او دا به ولاړ وي او په هغې کې به مویشي منډي به مثال کے طور پر یو 2 کچې کمرې به خان صاحب جوړ کړي وي او دا پوخ بلډینګ یې ځان ته قبضه کړی و دا ما په خپل سترګو لیدلی دي نو هلته به ماشومان بیا څه سبق وایي لکه ګورنمنټ خو مونږ انفارم کوو اکثر ورته لیټرز هم لیږو ولاړ شو د هغې میټینګز هم وکړو خو د هغې بیا دومره اپروچ نه وي افیسر سړی چې دی هغه به نوابي سیسټم سرداري سیسټم نه په شا کېږي نو دغې کې خو به بیا لکه نوابي سیسټم د هغې سره دا خو یو قسم له ډغره وخیل دي که نه لکه زیات تر په هغې کې به ډېره سختي بیا راپېښېږي تاسو ته بالکل سختیان یي داسې لکه بس مونږ کوشش کوو چې په ډېر ځایونو کې لکه ارګنایزیشن ته هم څه نقصان نه وي چې دا خبره لږ په ډایلاګ په ترو باندې خبرو په ترو باندې حل کړو او ډېر کسان پوزیټیو مایند کسان وي چې هغه مونږ پوه کړو نو هغه بیا مونږ سپورټ کوي هغه ریسپانس کوي او بلوچستان نه بهر کوم د خیبر پښتونخوا ذکر کو چې تاسو دلته ژوند هم کوي په پیښور کې ژوند کوي نو په پښتونخوا کې هم تاسو کار کوي دا قسمه ماشومان ته تعلیم په مت کې بالکل پښتونخوا کې ما شروع کړی دی اوس ماشومان هم انرول دي په کې پی کې او د هغې نه علاوه باقي اکټیویټیز چې کوم دي خو تقریبا ډېر ټایم نه سټارټ دي 2018 کې بیا ما کې پی کې ارګنایزیشن سټارټ کړو 2018 کې او بالکل بیا مابینس کې لږ داسې مشکلاتو نو 2019 1819 کې مابینس کې لږ ودرېدو بیا اونورډ 2019 کووډ نه بعد ما بیا دوباره سټارټ کړو په حیثیت ځوان که تاسو وګورئ چونکې زموږ ډېر ځوانان غږ هم اوري سم کتلی دی چې لکه د څنګه وختي ما خبره وکړه چې ډېر ځوانانو سره ډېر ښه آیډیاز دي دا آیډیاز هم نه امپلیمنټ کېږي مشکلات څه دي دوی ته تاسو ته په خپله چونکې یو غټ ایکسپیرینس وشو څه مشکلات دي چې دوی مخکې نه راځي او د آیډیاز د دوی هم دا په ذهنونو کې پاتې شي یو خو د ټولو نه غټ مشکل دا دی چې ته هر نوې څیز راوړې نه تا فیملی سپورټ کوي نه د ګورنمنټ سپورټ کوي نه داسې ډېر کسان الا ماشاءالله که یو 2 کسان ته موټیویټ کړي سپورټ کړي خو بېله خبره ده لکه زه به خپل ته ایکسپیرینس وایم چې کله ما ارګنایزیشن سټارټ کولو نو سټارټینګ د کور نه دا خبرې کېدې به چې مثال تاسې ټایم ویسټ کوئ او د کې سم نشته او دا ستا ټایم ویسټ کېږي سی ایس ایس پی ایم ایس ولې نه کوي لکه زما ایجوکیشن کمپلیټ نه و هغه ټایم نو مال چې ور کمپلیټ شي بیا بعد کې هغه نه راکاږو فیلل چې دا کوم کار روان دی دا ترسره کړو هغه مشکلاتو او بیا چې کله پروجیکټس را شروع شو هغه فیملی چې دی هغې به ډېر زیات سپورټ کولم هغې به لکه حیران هم پاتې شو چې دونه غټ لیول باندې پروجیکټس اکټیویټیز ته څنګه کوي او تا نه پیسې د کوم ځای راځي پیمنټ د کوم ځای ته راځي نو ما به ورته ویل چې مثال سټارټینګ هم زما یاد یو هر څه نن سره 4-5 کاله مخکې او نن هر څه شته
خو مشکلات وي. دومره خبره دا ده چې د ټولو نه زیات لکه زه ووایم چې هغه د انسان خپل موټیویشن دی. که انسان وغواړي چې مثال زه کار سټارټ کول غواړم، دغه سره څه پیمنټ هم نه وي، هېڅ هم نه وي، خو آیډیا یې پخه وي، په هغه به یو ځای ته رسي. ډېر داسې ارګنایزیشنز دي، ډېر داسې ادارې دي چې هغه ستا آیډیاز امپلیمنټ کول غواړي، خو صرف ته هغې ته خپل کوم کانسپټ دی آیډیا هغې مخې ته کېده، هغې به خپله دا کوي. خو دا بېله خبره ده چې زموږ نوجوانان د هغې نه خبر نه دي. لکه داسې انټرنیشنل فورمز دي، لکه زما لکه لیډي ډیانا ایوارډ، ډیانا فاونډیشن و، ون ینګ ورلډ سمیټ تیر وار زما مانچسټر ته وزټ و. نو دا ټول پلیټفارمز ما را پیدا کړي دي. نو دا رقم پلیټفارمز چې دي شته په دنیا کې بیخي ډېر زیات دي. هغې ته اپروچ کول، هغې ته رسایي کول، هغه نوجوانانو په لاس کې ده چې هغه څومره انټرسټ لري. نو چې کوم چونکې ستاسو دا دلته راتلو مقصد هم دا دی چې زمونږ کوم غږ ځوانان اوري، خو ستاسو کردار ستاینه هم وشي، ستاسو چې کوم کار دی، بل دا چې کوم خلک نه دي خبر، نو هغه تاسو خبر کوي. دغه قسمه ارګنایزیشنز ته، پلیټفارمز ته، چونکې د انټرنیټ هم دور دی، څنګه برسي یو ځوان چې سره آیډیا ده، هغه وایي چېرې زم د عزت الله غوندې دې ارګنایزیشن ته رسېدل غواړم او ما هم دې څوک سپورټ کړي، نو هغې دپاره بیا څه پکار دی هغې ته؟ ګوره اصل کې خو موبایل او سوشل میډیا خو ډېر بیسټ سورس دی که انسان استعمال کړي په صحیح طریقه باندې. لکه بدقسمتۍ سره زمونږ هلکان که ټیک ټاک اور یا د نن سبا چې کوم د گیمونه دي او په دې کې انوالو دي، هغه په هغه طریقه چې مثال بالکل نیګیټیو خواته روان دي. هغې انټرنیټ په پوزیټیو وی استعمالوي نه. زما چې څه ټول ډاکومنټیشن وي، څه کار وي، زه په موبایل باندې کوم، لکه د ډېر ټایم سره. لکه ما ته اکثر دوستانو وایي چې ته لیپټاپ ولې نه استعمالوې، نو زه هم بس زه ورسره عادت یم، زه چې هر رقم لینتي فارم یې فل کوم او د هغې ایمیلز را پیدا کوم، کانټیکټس ورسره کوم. او دا رقم بیا چې کله ما ډیانا ایوارډ واخیستو، تقریبا د اوسه پورې چې نه یو 30+ چې کوم ینګ یوت دي د پوره پاکستان، هغې به ما سره رابطه کړي چې هر کال سو یو هلک اپلای کړي ډیانا ایوارډ ته، نو هغه ما اپروچ کړي، بیا زه ورته طریقه کار وښیم، یا ون ینګ ورلډ سمیټ ته ځي. نو دا رقم ډېر په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې ډېر تکړه ځوانان شته په پاکستان کې چې ته هغه هم اپروچ کړي، هغه ته بالکل په صحیح طریقه باندې ګایډ کوي او تا به ګایډ کوي، ته به پوه کوم چې صحیح حساب کتاب دی. او زه خو دې دپاره بالکل اوپن یم، که په سوشل میډیا وي، که په کانټیکټ باندې، زه غواړم چې نوجوانان سپورټ کړم او هغې مخې ته راشي. صحیح. عزت الله صاحب، تاسو سکولونو خبره مونږ وکړه، سکولونه چې دی هغې کې تاسو ماشومان چې دی داخل کړه که نه، هغه ماشومان چې کوم سکولونو ته نه ځي، سکولونو نه بهر دی، هغه یوت چې کوم دی که نه، کوم زمونږ زلمی کول دی، هغه چې دی نو تاسو ورته ټریننګز ورکوئ. تقریبا تاسو وایي چې تقریبا 100,000 نه زیاتو کسانو ته تاسو دغه ورکړي دي سکلز او دغه شانتې. هغه تربیت تاسو په کوم لړ کې ورکوئ؟ مطلب دا چې لکه په دې کې څه دغه هم شته دی، لکه هنر هم شته دی که نه، دغه صرف ایجوکیشن حوالې سره دي؟ نه، هغه خو ټریننګز وي، په کیپاسټي بلډینګ باندې وي، لیډرشپ سکلز باندې وي، او افغان ریفیوجیز دي، هغې مثال په سوسایټي کې څه کردار دی، دغه رقم ټرانسجنډر دي، پیپل ویت ډیسیبلز دي. یو خو مونږ د ډایورسټي ډېر زیات ساتلی دی، ډېر زیات خیال کوو چې هر طبقه فکر کسان مونږ سره انوالو وي، او هغې مونږ د هغې سکلز پالش کوو. نور داسې هنري ټریننګ چې دی هغه زمونږ په ډومین کې نشته. ایجوکیشن په حوالې سره، هیلث سپورټس په حوالې سره، دا رقم نوجوانان دي لکه مثال هغه اویر نه دي ډېر څیزونو نه. نو یا ډېر هلکان داسې چې هغې دومره ګروم نه دي، د هغې هغه پرسنالټي، هغې سپیکینګ او طریقه کار دومره برابر نه وي. مونږ هغه کسان تیارو، لکه اوس دا کووډ کې ډېر کسان ما ټرین کو، هغې ته تقریبا مونږ فل پیک 6 days ټریننګ ورکو، او بیا هم هغې کمیونټي ته ولېږلو چې تاسو به سوسایټي ته لاړه، کسانو سره به څنګه خبرې کوئ، هغې به کووډ سره څنګه اویر کوئ. لکه اول خو پکار دی چې ته په خپل هم دومره ویرې که هلته قبایلي علاقې ته لاړ شي، ته به څنګه بیهیو کوې، او داسې نور علاقو ته لاړ شي. ولې په NGO سیکټر کې ډېر داسې دغه یي که نه چې ستا کې به هغه کیپیبلیټیز وي چې ته هر رقم خلکو سره انګیج پاتې شي. صحیح. نو دا رقم مونږ تاسو سره هم خبرې ګرانو قدرمنو اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې د عزت الله نه پوښتنه وکړئ. ډېر تکړه ځوان دی، د بلوچستان سرخار کوټې سره تعلق دی، او د خیبر پښتونخوا ولس او د ځوانانو او ماشومانو لپاره ډېر خدمات دي، نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د پوره پاکستان لپاره. د دې کار چې کوم دی هغه د ستاینې وړ دی. بهرحال عزت الله نه به نورې پوښتنې هم لرو. ځینې خلک دي کالز کوي، ګورو چې هغې په ټلیفون لاین باندې والو چې موږ سره څوک دي، د کوم ځای نه دي. السلام علیکم جی. السلام، صاحب څنګه خیر دی جی؟ څوک د کوم ځای نه؟ سخي جان خبرې کوم د جنان. سخي جان صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. پروګرام کې څه پوښتنه لرئ تاسو؟ او یو پوښتنه درخواست کوو
مرګري ماشاءالله خسته خبرې کوي خو موږ کله خو سادهګان خلک د انګلیش په دغه باندې بعضې نه پوهېږو لکه تاسو پوښتنه وکړه چې یاره هلکان جوان کول یا چې کوم دی داسې ماشومان که نه دا څنګه راځي تعلیم ته یا څنګه دی دغه ته د دوی زندګي ښه شي که نه د تعلیم ادارې ته راشي نو دوی اکثره ټول دغه انګلیش کې استعمالوي تاسو وایئ چې د پښتو الفاظ د استعمال شي چونکې تاسو غیر تعلیم یافته یې که نه او بس دا خو زموږ هم کوشش دی خو خیر بهرحال دا ټیم ډېر تعلیم یافته ځوانان هم د دې غږ اوري نو بس که هغې دپاره خو به بیا ګټورې خو کوشش به ستاسو دپاره کوو صحیح ده جي ډېره مننه جي خوشحاله راته اوسئ او بالکل دا خبره ستاسو حق دی کوشش به دا چې دا مېلمه هم د کومه پوښتنه کېږي نو د هغې جواب په پښتو ټکو کې راکړي بهرحال ډېر ځوانان داسې دي چې هغې دغه ټرمینالوجیز یا دغه مختلف چې کوم د انګریزي دا ټکي دي د دې نه خبر دي بهرحال یو بل کال کورو چې څوک دي راسره السلام علیکم هلو جی السلام علیکم خپل ریډیو سیټ بند کړئ بیا موږ سره خبرې وکړئ جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه موږ خو خبرې کوو ورسه کروڑ تربالا نه شاته 53 کلي نه موږ خبره کوو 53 کلي نه څوک خبرې کوي خپل نوم دې راته واله جی زمان خان څه به وایي تاسو ویل خو دا واړم چې دا ستاسو جرګې ته چې کم د موږ ښه په توجه سره ناستو او ډېرې په خوند سره دا خبرې واورېدلې او د عزت الله صاحب خبرې هم واورېدلې ډېرې ښې رامنې ولګېدلې ډېره مننه جي عزت الله صاحب ستاسو غږ اوري دا وخت او باقي چې کم د هر څوک دی خدای داسې مدداره کړي او تکړه دي کړي چې دغسې توجه هر یو کار ته برابره کړي بالکل پکار ده د تاسو هم بس کوشش کوئ چې دا قسمه ځوانان که ستاسو په خوا او شا کښېنو هغې ته داسې دغه کوئ مه ډیګریډ کوئ یا داسې لارو ته منی سي کنه کوشش کوي سپورټ کوي ګوري بالکل خو زمونږ یو ارزو دا ده چې مونږ خو یو افغانان او مونږ یو 50-45 کور مونږ دې دې کې اوسېږو تقریبا داسې وایي چې شپږ څلوېښت کاله هلته زمونږ برابر سو صحیح نو هغه عزت الله صاحب ویلي چې بلوچستان کې به داسې سکولونه وو چې هغه به مثال خبره کوم وجاړ به چا به پکې ګډې چیلۍ بیزې به پکې ودرولې وي او زمونږ ځای کې یو سکول هم نشته ده نو ماشومان هم سکول نه ډېر محرومه دي نو یو اوس هم چې کوم دی که نه جومات کې ماشومان دغه کړي دي او جومات کې ورته سبقونه وایي نو هغه هم داسې دغه نشته ده نو په دغه ځای نه موږ ډېر محرومه یو عزت الله صاحب تاسو د دې جواب واورئ افغان ریفیوجیز موږ په بلوچستان کې مې انرول کړي اوس 200 افغان ریفیوجیز د کرونا بعد موږ پروجیکټ وو اوس هم زموږ ریسنټلی په 100 ورځې کې به یو اکټیویټي کېږي د نوجوانانو دپاره د صرف افغان ریفیوجیز دپاره 25 افغان ریفیوجیز به موږ ټرین کوو او بیا به هغه فردر چې دي نور څه اکټیویټیز د پروجیکټ پارټ دی او که هغه دپاره تاسو څه نوجوانان نو بالکل راتلی شي حیات آباد کې زموږ آفس دی نو هلته بالکل راتلی شي فارم اوپن دی په ګوګل باندې او تاسو هغه فیل کولی شئ ټریننګ ته راتلی شي دا چې کوم ځای نه تاسو ټلیفون کړی او تاسو وایي سکولونه نشته دلته د افغان مهاجرینو لپاره نشته دی که نه د پاکستانیانو دپاره هم نشته دی ځینو هم سیفن کلي کې خاص بیا هم دغه سیفن کلي باندې یادېږي بادشاه ګړی سیفن ورته وایي په دې کې مونږ تقریبا یو 15-50 کور اوسېږو 15 کالونه ټول افغانان دي دغه دا ټول افغانان دي او باقي چې کم ده که نه سکول ولې نشته خو بل مثال پیربالا کې به وي پلوسه مغدرزو کې به وي نږدې نشته په دې 15 کورونو کې نږدې دلته نه په کارو خو نشته دلته سکول صحیح ډېره مننه جي ستاسو ژوندي اوسئ دغه شان ګورئ ډېرې ځایونو کې سکولونو یا د تعلیم مسلې دي نو دا به تاسو را په ګوته کوئ او ډېر شي ځوانان شته ډېر شي چې کوم دی خلک دی هغې کوشش وي چې ستاسو دغه مسلې هوارې شي یو بل کال رالو بیا به عزت الله طرف ته راځو پوښتنې به ترې کوو دا کال نشته عزت الله تاسو د لیډیا ډیانا چې کوم دی د هغې د ایوارډ ذکر وکړو آیا پاکستان کې دا شان ایوارډونه یا د حکومت په سطح سپورټ میلاو شوی یا ستاسو کار ته ستاینه شوې ده که نه څنګه چې کور کې لومبي ځل تاسو ته سپورټ نو اوسه پورې بهر هم داسې نشته که نه صحیح حساب دی که اوس خبره خو خیر مونږ اصل همیشه خبرې کوو پوزیټیو خواته ډېر ځو که نه نیګیټیوټي نه راغوښتل غواړو خو داسې څه ریسپانس نه و د ګورنمنټ د طرف نه دا لکه تقریبا د لیډي ډیانا ایوارډ نه پس بیا ډي جي ایس پی آر پرایډ اف پاکستان انکلوژر ته مونږ انوایټ کړی وو او بالکل د هغه ستاینه کوو ښه کار ته به شوی خو ګورنمنټ څه سپورټ نه و لکه اپریسیشن به هم په ډېر لیول باندې تاسو هم چې نشته اور په دې کې بله خبره دا ده که نه زمونږ په پاکستان کې لکه مثال نیشنل هیروز ته په انټرنیشنل لیول باندې کارونه شته
د هغې د نوم څه به داسې منصوب ایوارډ نه وي چې یا انټرنیشنل کسان مونږ انوایټ کړو دلته راوغواړو. مثلا مونږ غواړو چې دا رقم انټرنیشنل ایوارډ سیرمنیز اکټیویټیز مونږ په پاکستان کې هم کېدو، خو داسې سپورټ د ګورنمنټ د طرف نه د سیکورټي ادارو طرف نه نشته چې مونږ انټرنیشنل ډیلیګیټس راوړو، حالانکې د ډېر آسان کار دی. او دا رقم په ټول دنیا کې که ته د بنګلادیش نه راوالې بانګو بندو انټرنیشنل ایوارډ دی شیخ مجیب الرحمن سره منصوب دی، او دا رقم ګاندھی جی ایوارډ دی، ډېر داسې ایوارډ دي چې هغې خپل ایروز هایلایټ کوي. خو پاکستان کې داسې څه قسمه ایوارډ نشته، او دې لپاره ما پوره پلان دی، خو بس څه څیزونه د وجې نه پاتې کېږي، کېدای شي دا موږ پکې راوړو. صحیح. عزت الله صاحب بل دا ده چې د رور چې څنګه راغلو که نه افغان زموږ چې کوم ریفیوجیز و دلته، دین علاوه مخکې ستاسو داسې څه اراده شته چې افغانستان چونکې هم زموږ ګاونډي هېواد دی په هغې کې چې داسې زلمی کول په هغې کې هم راشي؟ بالکل افغانستان ته زما په خپل هم ډېر سوچ و او چې هلته زه کار سټارټ کړم د افغانیانو دپاره، خو بیا چونکې طالبانو ګورنمنټ چې کله رالو او ډېر داسې ایشوز دي د ان جي اوز دپاره د ادارو دپاره، خو زما اراده ده چې یو وار زه د دې چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د افغانستان چې کوم د هغې لیډرشپ دی هغې سره ملاقات وشي، هغه په دې شي باندې قانع کړو چې موږ څه کار کول غواړو یا څه طریقه کار دی. ظاهره خبر ده ډېر څیزونه به هغه نه غواړي، لکه مثال هغه به وایي چې ته دا کار به نه کوې او دا به کوې، نو موږ به د هغې سره هغې مطابق به کار کوو، او که په خپل مرضي بیا خو ته نه کار کولی شي نه به هلته دغه وي، خو مخکې اراده شته انشاءالله افغانستان ته. صحیح. بل لکه داسې زلمي که نه چې کوم هغې تاسو سره رابطه کول غواړي، ستاسو نه سره رای راغېستل غواړي، د هغې دپاره داسې څه پلیټفارم څه نمبر وغیره ایمیل یا ویب سایټ ستاسو شته؟ بالکل سوشل میډیا خو زما ټول اکاونټس دي، که فیسبوک وي، که انسټا وي، که ټویټر وي، که لینکډین اکاونټ وي، اور کانټیکټ نمبر باندې بالکل را سره رابطه کولی شي، تاسو کانټیکټ نمبر شیر کړئ ورسره. صحیح دی. نو تاسو خپل هم ویلی شئ چې کوم کانټیکټ نمبر وي که نه چې تاسو سره داسې زلمي وي هغې دغه کولی شي. اپلیکیشن پیج دی په هغې باندې به مومي په سونو پښتونخوا یوټیوب پاڼه باندې، نو هغې په لینک کې به موږ تاسو دغه هم ورکو. دې نه علاوه تاسو د قبایلي ځوانانو دپاره داسې څه ټریننګز یا ورکشاپ ایښی دي چونکې زموږ غږ دا وخت په قبایلي سیمو کې هم اورېدل شي؟ دلته په کې پي کې چې دی ټول چې کوم زموږ سره کابینټ ممبرز دي، په هغه کې قبایلي هلکان هم دي، په هغه کې د کې پي هم دي، اور هغې کار کې لګیا دي، او موږ غواړو چې څومره بیکورډه سایډ هلکان وي هغه موږ سپورټ کوم، اپریشیټ کوم. لکه یو کس په پېښور کې کار کوي، یو کس په وانا کې کار کوي، نو ډېر غټ فرق دی، او موږ غواړو چې هغه کس سپورټ کوو چې هغې ته الریډي اپورچونیټیز نشته، او بالکل پلیټفارم اویلیبل دی، او اینی ټایم چې صحیح انشاءالله. صحیح ده چې موږ ګورو چې که څوک کالر تاسو نه پوښتنه کوي نو هم کولی شي، او د میسج د لارې چې کوم دی زموږ ډېر ښه ملګري دي هغې میسجونه هم کړي دي، به هم شوي نه وو 5254 باندې تاسو کولی شئ چې موږ ته کال وکړئ، او عزت الله صاحب موږ سره ناست دی، د عزت الله صاحب سره به خبرې اترې کوو، ورسره چې کوم دی تاسو خپله رای هم څرګندولی شئ. عزت الله دا چې کوم تاسو ماشومانو ته دا تعلیمونه په مد کې دغه ورکوي، دا انرول کوئ، دا هر څه تاسو کوئ، اوس چونکې بیا داخلي شروع دي مارچ او مئی میاشت کې، په دې کې ډېر زیات دغه کېږي، نو په دې کال کې تاسو څومره ماشومان داسې چې کوم بغیر سکولونو یعنې سکولو ته به نه تلو، یا به مزدوري کوله، یا به سټریټ چلډرن وو یعنې په کوڅو کې به ګرځېدو، یا به لیبر وو، نو هغې دپاره هم اوس څه وکړو دې کال کې څه سرګرمیانې کړي دي؟ بالکل د شروعات کې مونږ لږ اډمیشن کړي دي، زیاتې نه دي، خو بس هغه اجر دیم الله پاک یو کس دی محمد امیر نومیږي په یو کې کې دی، نو هغه د هلکان سپورټ کوي، او کنه چونکې هغه ماته ویل چې زما نوم بس مدح کوو مشو کوو بس ټیک دی مونږ ماشومان سپورټ کوو، خو هغه ډېر پازیټیو مایند کس دی، او ماته ویل هم دي چې انشاءالله په فیوچر کې به مونږ ډېر څه کوو. ښه یعنې عام خلک هم تاسو سپورټ کوي؟ بالکل داسې چې کوم تکړه کسان نو هغه هم وایي، لکه یو کس وایي چې زه 10 ماشومان انرول کولی شم، د هغې چې کوم منتلي خرچه ده د هغې چې کوم منتلي پیمنټ نو هغه به هغه رالیږي هر منت، او بس داسې کسان هم شته، خو اکثر پروجیکټس خواته ځو، خو دا رقم قسمه کسان کم دي، او په مستقبل کې انشاءالله دا توقع کېږي چې دا رقم کسان به مخ ته راځي، او کسان به ډېر مي هلکان به سپورټ کوي. صحیح. ګورو چې موږ په لاین څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور څوک د کوم ځای نه رالو؟ زه خیرګل خبرې کوم اورګزونه. خیرګل د اورګزونه. خیرګل صاحب تاسو ته اورګزونه ورکلی وایي، ستاسو غږ راځي موږ ته خیرګل صاحب. زه خیرګل خبرې کوم، مېلمه ته سلام کوم. وعلیکم السلام. او تا ته هم سلام کوم.
ښه صبر راته وایي خیرګل صاحب پروګرام مو واورېده میلمه خبرې مو واورېدې څه پوښتنه لرئ؟ زه دا پوښتنه کوم ته د مو قبایلي علاقو کې د دې د پروګرام شته که نشته د مو علاقې کې خو ډېر غټ ماشومان دي او تقریبا پرایمري پورې سکول وي بیا ټول پاتې شي څوک نشې طرفې لاړ شي څوک بې تعلیمه لوی شي نو دا پوښتنه ونه کوم چې مو علاقو طرفې د دې پروګرام شته یا نشته او تاسو ورغزو کې کوم ځای نه ټلیفون کړی دی چې دا علاقه نور واضح شي؟ چاپلی پیروز خیل چاپلی پیروز خیل نه ډیره زیاته مننه تاسو خوشاله اوسئ د ورغزونه مونږ سره وایي چې آیا تاسو قبایلي سیمو کې لګ الته یو خو مونږ د قبایلي ځوانانو خبره وکړه چې تاسو ټریننګ ورکشاپ دا و چې زمونږ داسې ډیر ماشومان دي چې پرایمري پورې سبق وي خو بیا د سکول نشتوالي یا د سہولتونو نشوالي له وجې سبقونه پرېږدي. بالکل نه زه غواړم چې قبایلي علاقو کې کار وشي او اخواته موږ خپله ولاړ شو دورې خپله ویزټ وکړو او دورې خپل سیټ اپ خلاص کړو خو ځینې څیزونه په ارګنایزیشن کې دا رقم وي چې دا هغه ځای ته لږ رسول غواړي لږ ټایم اخلي لکه ډېر داسې ایشوز وي که هغه فاینانشل ایشوز وي که بیا سیکیورټي ایشوز وي نو ډېر داسې مسایل وي خو هغه زموږ په ډومین کې دی په پایپ لاین کې دی انشاءالله لازمي به چې کوم قبایلي سیمې دي هلته به زو کار وکړو. صحیح. نو دا چې کوم ځوانان تاسو ټرین کوئ نو دوی بیا دغه سیمو ته نه ځي دوی تاسو سره سکسس ټوریست د دوی نه دي راغلي چې تاسو کوم ځوانان ټرین کړي دي او هغوی بیا په خپله توګه داسې کارونه شروع کړي؟ شته بالکل داسې ډېر ځوانان دي چې هغه مونږ ټرین کړي دي هغې باقاعده خپل لوکل ارګنایزیشن جوړ کړي دي او هغه کار کوي. زمونږ کوشش دا رقم دی چې لکه مونږ غواړو چې د سایډ ایریاز هلکان مونږ ټرین کړو او هغه هلکان په هغه ځای کې کار وکړي. د هغې اساني دا وي چې یو خو هلته د ارګنایزیشن د آفس سیټ اپ هېڅ شي ضرورت نه وي ولې هغه کس د هغه ځای باشنده دی او هلته پاتې کېږي او دویمه خبر دا د ډېر داسې ادارې چې هغه هلکان سپورټ کوي پیمنټ ورکوي پیسې ورکوي زمونږ په تور باندې چینل زمونږ وي خو هغه هلک بیا هلته چې دی بالکل خپل کار کوي او ماشومان سپورټ کوي او بیا مونږ ته پکچرز رالیږي ویډیوز رالیږي چې دا کار زمونږ شوی دی او بیا داسې زمونږ ویزټ هم کېږي د هغې چې کوم پروګرس رپورټ دی هغه هم مونږ ګورو. صحیح ده جی. یو بل کالر به وګورو چې بل څوک تاسو نه پوښتنه کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک وروره د کوم ځای نه؟ علاؤالدین خبرې کوم کوټ روډ نه روم. نورالدین د کوټ روډ نه؟ او جی سلام کوم تاسو ته عزت الله صاحب ته. وعلیکم سلام جی. ټولو له خوا چې کوم دی وعلیکم سلام. نورالدین صاحب څه به راته وایي تاسو کوټ روډ نه ټلیفون زه خو دا خبره کوم دی ورور خو ډېرې ښې ښکلې خبرې اترې وکړې زه هم د یو تنظیم سره پاتې شوی یم مخکې خو زه دا وایم چې زموږ څومره چې د سکولونو نظام دی د تعلیم نظام دی په دې کې ټولو کې ما یو سکول کې یو خبره کړې وه چې په دې کې د اخلاقیاتو ډېر زیات کمی دی. ما په سکول کې دا خبره وکړه چې تاسو ماشومان به حیثیت یو سوشل ورکر تیاروئ چې دې سره د خپل ځان سره د بل ماشوم هم احساس وي د بل بنده هم احساس وي. صحیح. نو په هغې کې ما ته یو استاد دا خبره وکړه چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی. ما ورته چې ګران کار نه دی تاسو په یو پیریډ کې چې کوم دی خیره یو 2-3 منټه دې خبرې ته ورکوئ چې یاره دا ماشوم چې کوم دی د بل په حیثیت ضرور خیال وساتي سوشل ولکه بل پر په حیثیت سره تیار کوي. نورالدین صاحب ستاسو په پوره خبره باندې زه پوه شوم. نورالدین صاحب کوټ روډ نه ټلیفون کړی وایي چې یاره سکولونو کې ماشومانو ته د تربیت په هکله څه نه یعنی یا اخلاقي تربیت شو یا دا شان چې سوشل ورکر چې کوم جوړیږي د دې په هکله باندې څه پروګرامونه نشته دي. نو آیا تاسو داسې څه د ماشومانو ته ټریننګ ورکوئ چې تاسو به سبا ډاکټر او انجینیر صرف نه جوړیږي بلکې سوشل ورکر به هم جوړیږي؟ ډېره ښایسته خبره ده. ما چې کیریر کاونسلینګ او د پیرنټینګ کاونسلینګ خبره مخکې وکړه د والدینو تربیت هم موږ باقاعده کوو. ماشومان خو کوو چې کوو هغه په دې ضروري ده چې موږ والدین ته هم وایو چې تاسو خپل په ماشومانو باندې په هر اکټیویټي باندې نظر وي خبر واست او تاسو منتلی یا چې کوم هفتوار یا ماهوار چې کوم میټینګونه کېږي په سکولانو کې هغې ته ځئ د ټیچرانو تپوسونه کوئ او بل د اخلاقیاتو خبره چې کوم د ملګرو کې ډېره ښه خبرې کړې ده. ما چې کله بیا ډیانا ایوارډ واخیستو هغې ته اوسه پورې 2 کاله وشو د هغې مختلف سیشنز وي په میاشت کې 2 میاشت کې کپاسټي بلډینګ باندې وي سی وي رایټینګ باندې وي نو هغې ډېر زیات زور چې دی هغه په پازیټیو لیډرشپ باندې مثال ته د چا سره اختلاف رای کېده خو د هغه د اخلاقیاتو خیال وساته لکه اوس په سوشل سیکټر کې به ډېر کسان دا رقم وي چې هغه یو بل خلاف هم وي او یو بل پورې به خبرې هم کوي خو بیا پوزیټیویټي خواته تلل غواړو چې مثال مونږ وایو چې د هغه پورې کنځلې نه وي د هغه پورې خبرې نه وي ها ډایلاګ چې دی هغه ښه خبره ده راسه کښېنه خبرې ورسره وکړه
خو اخلاقیات والا کوم چې د خبره وکړه دا ډېر ښه پوینټ دی او دا صرف ادارې نشي کولی دا والدین په خپله ټیچرز او معاشره دا ټول پکې انوالو دي دا ټول به مل ملا کې دا کار کیږي لکه صرف او صرف اداره ستا د بچي تربیت نشي کولی اول تربیت چې دی د مور د پلار د غېږې نه دی بیا به راځي سکول ته او د سکولانو بیا د ټیچرانو دپاره په کار دی چې هغه د ماشومانو تربیت وکړي او بیا کوم معاشرې ته راځي د سوشل اکټیویسټ یا سوشل ورکر نو بیا په کار دی چې کوم هغه د سوسایټي ګیدرینګ دوست وي هغه د هغې ښه تربیت وکړي صحیح بل زیاتر ماشومان خو چې نو زیات وخت چې دی هغه مور پلار سره تېروي که نه او په معاشره کې زیات تېرېږي سکول کې وخت ډېر زیات کم وي نو واقعي د ستاسو هغه خبره صحیح ده چې هلته بیا تربیت ته دي په کار دی عزت الله صاحب د تاسو سی وي میکینګ خبره وکړئ سی وي یعنې هغه ځوانانو دپاره چونکې ډېر خلک وي چې د پښتو کې په کار ده سی وي میکینګ مطلب هغه چې کم خلک خپل څه اچیومنټس وي یا هغه څه کړي په تېر شوي وخت کې د هغه تعلیمي شو یا نور د هغه چې کومه تجربه ده دا هر څه یو کاغذ په شکل کې یا په سافټ فارم کې لیکل کېږي ډېر خلکو له دا دغه نه ورځي نو وایه تاسو چونکې ډېر یو ساده پوښتنه هم ده دې خلکو ته دې ځای کې چېرته پاملرنه هم نه ده شوې نو په دې هم ټریننګ کوئ چېرې دا سی وي به تاسو څنګه جوړوئ ډېر خلکو ډېر څه کړي خو هغې ته پته نه چې لکه دا به زه په دې سی وي پرزنټ کولی نه شي که نه هغه شانتې چې څنګه په کار دا ډېر ښایسته تپوس تا وکړو او سی وي په حوالې سره یا پروفایل رایټینګ سو یا ایس او پي چې کوم دی که تاسو خیال کړي ډېر هلکان د دې ځای څخه بهر ځي سکالرشپس دپاره ما ډېره چې ځوانان ولیدل چې یاره ما ډېر اکټیویټیز اپلای وکړو زما سلیکشن نه کېږي او دا چې دی بس هسې غلط نیټورک کې څه د دې دغه نه هغه غلط نه وي خو هغې چې کوم کرایټیریا د موږ نه په پوهېږو هغې غواړي یو څه او موږ ورته بل څه پیش کوو نو ځکه بیا هر څه پاتې او بل دا دی په لکه اوس چې ستا سی وي سټرونګ وي بیا ستا پروفایل سټرونګ وي ته ډېر د دنیا ډېر ټاپ کلاس اکټیویټیز د دنیا ډېر ټاپ کلاس ایوارډز دا رقم اکټیویټیز لکه مثال بار ډېر ځوانان ما لیدلي دي موږ په خپله هم تللي یو دوبۍ ته زه لاړم فولي فنډډ آنه جانه ټکټان هر څه په هغې خو هغې شرط دی چې تا ته کله خپل ځان ښه پرزنټ کولی شي نو سی وي رایټینګ باندې مونږ کار کوو ډېر نه کوو خو لږ ډېر په دې باندې کار کوو هسې لکه څنګه په کار که تاسو خیر یو سړی اوس نه پوهېږي یا فرض که زه نه پوهېږم زما یو اورېدونکي دي ځوانان دي نه پوهېږي څه داسې په کار دي یو که څو دوه درې داسې سټپ تاسو وښئ چې یاره سی وي کې یا چې چېرته داسې اپلای کړي نو څه سوچ څه په کار وي دا ټول ناول خو چې لکه مثال سی وي داسې خو به ډېر سټیپس وي خو دوه درې پوینټس چې کوم ډېر مهم تاسو ته لګي ما ته مهم دا ښکاري مونږ چې کله په انټرنیشنل لیول باندې اپلای کوو سکالرشپ دپاره یا داسې نور څه ایوارډز دپاره نو هغې په سی وي کې ډېر زیات ستا سوشل اکټیویټیز ګوري صحیح لکه مونږ سی وي جوړه کړي صرف او صرف دا چې ما 9-10 میټرک م پاس کړی دی بس اوس فارغ ناست یم بل څه په سی وي کې نه او هغه میټر نه کوي ټیک دی سی وي کې بس ته لاندې کم سے کم که تا یو سوسایټي سره کار کړی که تا په کمیونټي کې کار کړی نو هغه ته کې منشن کې هغه ډېر پازیټیو امپیکټ غورځوي او په کار دا دی چې سوشل اکټیویټیز ډېر غټې فایدې دي صحیح ما په خپله سټوډنټ لایف کې چې کوم ما لیدلي دي د هغې ډېرې غټې فایدې دي نو سوشل اکټیویټیز چې دي هغه به ته په سی وي کې لازمي منشن کې او ورسره بیا د هغه بعد ایکسپیرینس میټر کېږي نو دا دوه څیزونه دا رقم دي لکه تا د یوې ادارې څخه تا بالکل یو میاشت هم انټرنشپ کړی او هغه په سی الفاظو کې ته په خپل سی وي کې منشن کړي چې ما دا کار کړی دا رقم خلکو څخه پاتې شوی یم او ترډ باندې چې کوم دی که تا لیډرشپ ټریننګونه اخیستي دا کیپاسټي بلډینګ ټریننګونه وي په ځان باندې مثال داسې ډېر څیزونه وي انسان سکلز زده کړي وي ګرافیک ډیزاینینګ یې زده وي نور داسې اکټیویټیز یې زده وي هغه په سی وي کې منشن کړي نو بهرنی چې هغه ګوري هغه ستا سکلز هم ګوري ستا ټیلنټ هم ګوري او بل هغه دا ګوري چې دا کس سوشل پاتې شوی دی په لایف کې که نه که ده بس صرف او صرف 19 ډګري اخیستی ده بس بل څه نه دي کړي دا دوه درې څیزونه سټیپس ډېر زیات کتل کېږي د هغه نه پس بیا سلیکشن پروسس وي صحیح ده چې ډېره زیاته مننه ګورو چې موږ سره په لاین باندې بل څوک دې څه پوښتنه لري السلام علیکم جی هلو ها تاسو چې کله ټلیفون کال کوئ نو کوشش کوئ خپله توجه چې کم دی هغه موبایل طرف ته ساتئ ریډیو سیټ چې کم دی هغه تاسو بیخي هیروئ السلام علیکم جی هلو ها بدقسمتي نه چې کم دی دا کال بند شو نو بالکل ډېر خلک داسې دي چې هغې ډېر څه کړي په ژوند کې خو هغې هغه پرزنټ چې کم دی یعنې یا پرزنټیشن یې صحیح نه یا رایټینګ سکلز یې صحیح نه نو آیا په دې لیکلو باندې خو تاسو څه توجه نه کوئ چې رایټینګ سکل یا د چا چې کم دی اکیډمیک رایټینګ یې داسې څه
ټریننګز ورکوي تاسو ته؟ نه، په اکیډمیک رایټینګ باندې په دې سیزونو باندې زموږ زیات فوکس نه وي، لکه ډېر زیات اکټیویټیز دي دې ته پوره ټایم ورکول غواړي. او بل رایټینګ خبر چې تا کوم وکړه ستا اول لکه پریزنټیشن رایټینګ دی. صحیح. لکه زما نه په یاد کېږي چې زما هر ځای سلیکشن شوی دی هغه د ما نه ډایرکټ انټرویو والي. هغه اول د ورستا رایټینګ ګوري، ستا مکمل سلیکټ کړي، هغه نه پس بیا که د فارمل انټرویو خو ټیکې کنې نه وي. او دې سره ماته یو بل دغه یاد شو، اصل کې د پښتنو ما په دې وکړله چې ډېر مطلب مخکې مونږ ذکر وکړو چې آیډیاز بیا کیلز شي، یعنی مړه شي، هغه آیډیاز مخې ته رانه شي. بهر دنیا ته چې ځي نو هغې نه ټولو نه پیل هغه پروپوزل غواړي. بالکل. او زیاتره خلک داسې دي چې هغې سره ښه آیډیا چې ته خو پروپوزل نه شي کولی. نو آیا دا سهولت تاسو ورکوئ؟ اوس فرض کړه که یو ځوان یو هغه سره ښه آیډیا یو هغه تاسو سره کینی او پروپوزل ولا تاسو دغه کوي؟ بالکل. دا دې دپاره خو ما د تاسو ته وویل چې هر پاکستاني نوجوان یو که افغان ریفیوجیز وي پاکستان کې پاتې کېږي نو هغه دپاره زه اینی ټایم اویلیبل یم. که هغه څه داسې آیډیا وي او هغه پروپوزل نشي لیکلی یا داسې یو انټرنیشنل فارم ته اپلای کوي خو چې کوم د فارم پروسیجر دی هغه فارم نشي ډکولی، نشي فیل کولی، نو هغه دپاره مونږ اویلیبل یو، انشاءالله سپورټ کوو به. په فیسبوک به تاسو سره رابطه کوي عزت الله؟ بالکل. بس هغې ته چې سره کوم آسان وي سوشل میډیا سایټس باندې، که په فیسبوک باندې که په انسټاګرام باندې وي. صحیح. عزت الله صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو ته راتلو. مونږ سره فقط یو 2 منټه دي، که تاسو پیغام ورکول غواړئ زموږ د ډېر شی ځوانان ستاسو غږ اوري دا وخت، نو په اخره کې که څه پیغام تاسو ورکول غواړئ؟ زما آخري پیغام دا دی، زه اکثر چې پروګرامات ته ځم بس دغه یو آخري پیغام وي. پیغام دا دی چې هر کار کوئ خو هغې ته صرف او صرف 15 ورځې 10 ورځې یو کال سوچ مه کوئ، چې لانګ ټرم یا شارټ ټرم ګول سوچ مه کوئ. اکثر کسان کامیاب شوي دي هغې باندې ټایم لګي. نو ټایم خبر هم په دې وکړه چې ما دا خپل ایکسپیرینس شوي دي، ما تیر کړي دي. یو سړی اداره کولاو کی او یو کال پس بیا هغه اداره بند شي، چلولی نه شي چې یار مخکې خو مشکلات یې زه څه نشم کولی، ما بس کې کووډ رالو دا رقم نور داسې اکټیویټیز وي. خو زه دا ویل غواړم چې تاسو صبر سره کار واخلئ او داسې وخت به راځي انشاءالله چې 2-3 کال نه پس به ستاسو سوچ هم نه وي چې دومره کسان به تاسو سره انګیج وي، انټرنیشنل لیول باندې به ستاسو پذیرایي وي. خو هغه یو شی غواړي چې ستا سټرونګ کمیټمنټ وي او بیا ستا ورک وي، سات خپل کار کوي لګي او صبر دې کړی، نو بیا الله پاک کامیابي راولي. خو داسې شارټ ټرم دپاره چې د نوجوانانو دپاره ځکه وایم چې ډېر کسان بل کس ته وګوري هغه څه موټیویټ شي چې یار د پلانۍ اواډ اخیستی دی، پلانۍ اداره چلوي، نو چې زه یم جوړه کړم او سبا او بل سبا کې زه هم یو ځای ته ورسم، داسې نه شي کېږي. خامخا ټایم اخلي، دې دپاره لازمي دی چې ته به ټایم ورکوې. ډېره زیاته مننه چې ستاسو د ښه پیغام ورسره. خالد خان صاحب یو څیز خو رانه هېر شو که نه، مونږ خو پروګرام ته لاړو او مونږ به تاسو ته به یو څیز ښیو چې یو داسې میوه داسې ده چې هغه مونږ نه شو اخیستی که نه. زمونږ چې کوم لیسنر دي د هغې نه پوښتنه کړې وه، نو هغه میوه چې کومه ده نو هغه صبر ده، او هغه هغې باندې تاسو هم خبره وکړه که نه چې د صبر میوه داسې ده چې په بازار کې خرڅېږي نه، مونږ نه شو اخیستی. بلکل هغې دپاره به تاسو صبر کوئ. مونږ پوښتنه دا وه چې داسې کومه یو میوه ده چې هغه تاسو په پیسو نشي اخیستی، بل په هېڅ هم نشي اخیستی په یو قیمت، نو هغې دپاره تاسو به صبر کوئ. او څنګه چې عزت الله صاحب خبره وکړه چې هر کار به کېږي خو تاسو به هغې له وخت ورکوئ. همدې سره نننۍ زموږ خپرونه سر ته رسي چې چېرته مو وي ښاد آباد اوسئ. انشاءالله سبا به یو وارې بیا ملاقات کېږي، تر هغې دمه مونږ له راکړي اجازت. الله په امان.